نبی علیہ السلام چې تیریږي دا بوډۍ ورته آواز کوي ای ورارو راشه دا پیټې زما دې اوږې ته راوخیجوه زما په دې اوږه باندې کېږدوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل خموري در اوچتو مای چې کله نبی علیہ السلام پیټې اوچت کو که نه اوس پیټې ته ګوري د هغې وزن زیات دی بوډۍ ته ګوري کمزوري ده چې دا به دا پیټې وړي څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې بوډۍ ته وی مورې کو دې خوښه یې زه د یو ځای پورې ځم نو چې دا پیټې در سره د هغې ځای پورې اوسم نو ښه به نه وي بوډۍ ورته وایي دې نه نوره بهتره خبره کومه کیدی شي کو دا دې را سره ووړو خو په ما به غټ احسان وکړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه پیټې روچت کو په خپله اوږه باندې کېښود او د بوډۍ نه مخکې روان دی بوډۍ پسې وروسته روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لاره تپوس کوي مورې چېرته ځې او چېرته روانه یې دا دومره غټ پیټې دې ځان سره اخیستی چېرته دې مخه کړې ده بوډۍ ورته وایي وی ورارو ما د خپل پلار نیکه د